اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو پیام خیبر نیوز سره سرفراز دورانی تاسو جی مینه ډک سلامونه د وخت دلته جی مونږ دلته هومینامکس کالج ته راغلیو دا کالج کم دی نوخار نه مخ کې پی پی آی کې یو کالج دی او د دې نوم چې کم دی هومینامکس کالج دی نه چې کم زموږ ته کم خبره ټاپک دی هغه چې کم دی ایجوکیشن په حواله باندې دی دلته چې کم دا میډم دا چې کم دا کالج چې کم دا پرنسپل دا هغه سره چې کم دی مونږ د ایجوکیشن په حواله باندې ډیره مننه چې تاسو زموږ کالج ته راغلی او د پیام خیبر چینل ډیره مشکور یو چې هغوی زموږ کالج ته راغلل او خلکو ته اډو د دې باره کې داسې پته نه وه خو تاسو چې کوم هیلپ زموږ وکړو نو موږ ډیر مشکور یو ستاسو جی ہوم اکنامکس کالج یو عام کالج نه دی دا یو پروفیشنل کالج دی چې چېرته موږ خپل ماشومانو ته پروفیشنل سکلز خو هنرونه خو نو هغه د موږ د داسې کورنۍ نه ځکه چې زه خپله د دې علاقې یم نو موږ ووګنې بس کټوی دا او دقه شیزونه دي ہوم اکنامکس کې دا یو ډیر واست فیلډ دی دلته موږ د دوی په شخصیت باندې هم کار کوو دلته موږ دوی ته سبق هم ښایو دوی ته موږ ته یو ښکلی څنګه یو کامیاب इंसान जोड़े देशी द कोर द पारा द कसानों द पारा ऐसा इलाका है जहाँ पे बच्चों के एजुकेशन पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया जाता तो उस हवाले से क्योंकि ये स्किल बेस्ड कॉलेज है यहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं तो उस हवाले से ये बहुत बेहतर है इन बच्चियों के लिए कि ये ना सिर्फ यहाँ पे हुनर सीखती हैं बल्कि एजुकेशन हासिल करती हैं और फिर आगे सोसाइटी को जो है तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पे जो है तो रिप्रेजेंट कर सकती हैं। दूसरा एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जो होम इकनॉमिक्स में जो ख़वातीन आती हैं पढ़ने के लिए तो वो सिर्फ घर संभालती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम इकनॉमिक्स एक ऐसा कॉलेज है जो कि घर गृहस्थी भी सिखाता है और सोसाइटी में एक अच्छा बावकार इंसान बनना भी सिखाता है जो कि नॉर्मली बाकी कॉलेजेस में आपको ये देखने में थोड़ा कम ही मिलेगा। तो इसलिए हमारा कॉलेज एजुकेशन के लिहाज से और स्किल के लिहाज से बहुत बेहतर ज़मानु उम्म हबीबा दे इज़ BS 6 सेमेस्टर स्टूडेंट इन और ज़मा डिपार्टमेंट च देन वागा टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग दे माशाल्लाह जी زه چې د زما د کالج کې تقریبا سلور 15 کال اوشول زه بالکل میټریک نه بعد زه راغلی ما ایون میټریک هم نشي ویلې ما غې نه مخکې اف اس سی او بي اس سی کړی د زه دلته راغلم خو زما چېرته دومره ایکسپوژر نه دی شوی چې مطلب زما لږ مایند کولاو شي ما کې کانفیډنس راشي زه چې کله دې کالج ته راغم نو ټیچرز پرنسپل ټولو ډېر زیات مونږ سپورټ کو هر طریقې سره کاغه کانفیډنسي کاغه ایجوکیشن دی هر طریقې سره نو زموږ ډېر زیات ښه ایکسپوژر وشو او بل وزه دا ویل غواړم چې زما هغه نیګیټیویټي چې کومه وه لږ ژوند باره کې معاشرې باره کې نو هغه ختمه شوه هغه زما پازیټیویټي کې بدله شوه نو زه په دې ډېره زیاته خوشحاله یم د دې کالج نه کالج ماشاءالله سے ډیر خشته کالج دی او د جنکو ته اکثر پکار دی چې د نالج حاصلې ځکه چې دا 2021 دی او دې کې چې د جنکو لپاره تعلیم ډیر زیات امپورټنټ دی څنګه زمونږ چې د پښتانه خلک نه مني اکثر جنکو لوي چې دای به کور سنبالي یا سو سنبالي نو دلته صرف چې دی دغه مونږ ورته نه خایو د مونږ ټیچرز دلته صرف مونږ ته هغه تعلیم نه راکوي چې مونږ ډاکټر شو یا دغه شو عین علاوه مونږ ته د کور کې چې دی مونږ ته کور څنګه سنبالي دا هر څه پکې راته ښیي او کوم زمانوم خدیجه بابر دی او زه چې سیکنډ ایئر होम इकनॉमिक सब्जेक्ट में हम आगे स्टूडेंट हैं और नन तासु ډیره مهرباني چې تاسو دې خورا غي او خوشاله اوسئ مونږ ته چانس راکو چې جنکې مخکې راشي خپل ایکسپیرینس وای چې ایجوکیشن څومره اهم دی جنکو لپاره او زه تاسو ته دا جنکو لپاره سپیشلی بوایز لپاره ډیره غي چې لاړ شي سبق زده کې خو جنکو ته دومره موقع نه ملاويږي چې ای راشي نو ایجوکیشن ای لپاره ډیر بیسټ دی ته مخکې غي کوم ډیر زیات پکار راځي او هوم اکنامک خو بیا سپیشلی ډیر زیات بیسټ دی کې دی ته امپاورمنٹ ملاوي شي مخکې تلو لپاره دی ته ډیر موقع ملاوي شي دی چې ډیر ارس پکې प्रोफेसर साइमा प्रिंसिपल होम इकनॉमिक्स कॉलेज नौशहरा यहाँ पर तालीम के हवाले से हम जितनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपनी टीम के हवाले से वो बेहतरीन है। हम बच्चों को ऐसा माहौल फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा तालीम दोस्त है। बच्चों को ऐसी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज तसव्वुर करें और अपनी तालीमी सलाहियतों को उजागर कर पाएँ। अच्छा मैडम ये बताएं कि नौशहरा एक बहुत बड़ा ज़िला है अगर देखा जाए तो अकबरपुरे से शुरू होते हैं और तकरीबन इसी तरह आप निज़ामपुर खैराबाद कई इलाके इसमें आते हैं बीच में 3 तहसील हैं अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर देखा जाए तो तालीम बहुत ही महरूम है क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिल्कुल आपका कहना बजा है। यहाँ पर तालीम जो है वो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। यहाँ पर जितने लोग आबाद हैं उनका रोज़गार काफ़ी ऐसे सिलसिलों से वाबस्ता है जैसे कि ड्राइवर पेशा लोग हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं
جن کی آمدنی بہت ہی کم ہے اور وہ اپنی بچیوں کو پڑھانے میں بہت تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ لڑکوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ بچی کے لیے بھی اتنی انکم آمدنی موجود ہو جس کے لیے وہ یہاں پر بچوں کو داخل کرنے کے لیے بہت مشکل سے راضی ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں جو داخلے کروا کر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ اس جگہ کا کافی معاشی مسئلہ ہے جس کو حکومت اگر اس کی سرپرستی کرے تو کافی بہتر ہو سکتا ہے. ہاں اچھا میڈم، میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا، اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں، پٹھان نہیں کہوں گا کیونکہ معاشرے میں سبھی آتے ہیں، یہ ایک کلچر بھی ہے، ہمارا ایک معاشرہ بھی ہے کہ ایک بچی پڑھنا چاہتی ہے کہ یار میں CSS کروں، میں LLB کروں، میں MBA کروں، لیکن اس کے جو جذبات، جو اس کے جو شوق ہوتے ہیں بس وہ صرف اسی ادھر ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار بس ہماری بچی بس تقریباً 10 کلاس تک پڑھ رہے تو بس یہ ہمارے لیے فریضہ ہوتا ہے جس کو ٹائم پہ وہ انجام دے دیں تو بہت بہتر ہے، لیکن بچی کو اس آنے والی ذمہ داری کے لیے تیار کرنا بھی ضروری کم ہے. دے موږ څه چې کوم د کالج کم جنکۍ دي هغه یې ایجوکیشن په حواله باندې ډېر ښایسته خبرې وکړي، او نن چې څنګه زموږ د یو خبرې ټاپک و هغه هم چې کم دی ایجوکیشن په باره کې و، نو دا میډم هم چې کم دی نو هغه جنکو ته هم هغه میسیج ورکړو چې کم جنکۍ دی وخت کې کور ناست دي نو هغه مور پلار دا سوچ کوي چې نه یاره زموږ یو ماشومه چې کم دی بس کور کې 10 پورې سبق ووایي او 10 نه پس چې کم دی نه بس ژوند ختم شي، نو آیا چې کم دی دا ژوند ختمیږي؟ نه، ژوند چې کم دی نه مخکې ژوند شروع کیږي. او دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو هر یو جنۍ دغه شو کې چې یاره زه مخکې لاړ شم LLB وکړم، CSS وکړم، MBA وکړم، خو افسوس دا دی د مالی حالاتو په وجه باندې چې کم دی هغه جذبات، هغه جنۍ، هغه شوق چې کم دی ما غزي کې پاتې شي. بل تاسو چې دا کوم زموږ د نوخار چې کم دی یو ډېره غټه ضلع ده، او بیا دې کې درې تحصیل دي. درې تحصیل کې هم که تاسو وګورئ نو ډېر کلي دي، نو هغه کلو کې چې کم دی تاسو وګورئ هغه تعلیم چې کم دی ډېر محروم دی. زه چې جی پرنسپل صاحب د دې د میډم د دې سکول ټیچر اور د دې اسٹوڈنٹ چې زه سب نم شکریہ ادا کوم ما لپاره کم دی. میڈم جی یو جہان مننه تاسو، بہت شکریہ آپ کا میڈم جی، تاسو جی ډیره مننه، اور انشاءاللہ جی دل تو یہی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ اسی طرح آتے رہیں اور آپ سے انٹرویو لیتے رہیں، لیکن کیونکہ ٹائم کا تنازع ہے ذرا ہم نے کہیں جانا بھی ہے، تو انشاءاللہ چلتا نوے پروگرام سره سرفراز دورانی او زل جی تاسو بیا بازی دیږي. کیمرامین ټیم سره سرفراز دورانی، پیام خیبر نیوز نوشهره.